والله که د خدای لاره خلاص کی دا نه ویل کیږي چې والله که د محمد رسول الله را خلاص کی د فرمایي زما او ستا یوه ذره تعلق نشته د قیامت پر ورځ خپل کار کوه زه به خپل کار کوم رسول فرمایي بدترین شخص چې دی هغه دی چې د چا عذر چې دی هغه نه قبلوي د الله رسول فرمایي بدترین شخص هغه دی چې هغه د چا معذرت نه قبلوي د چا معافي نه قبلوي د چا عذر نه قبلوي څوک رالی معافي ځینې وغوښته نه زه تا نه معافوم د الله رسول فرمایي بدترین شخص چې دی هغه دا دی ګوره دا خبره زموږ ته په ژوند کې انتهایي ډیره ده د الله رسول فرمایي که چا و چا ته تاوان ضرر نقصان ور ورسوي یا په قصده یا په خطا بیا ورله رالی ول ما ته معافي کوه له ما غلطي وسوه د ورته نه دي معافومه د الله رسول فرمایي کې نه معافوې بیا زما حوض کوثر له به د قیامت په ورځ نه راځي ما لره به نه راځي ستا سره چا غلطي کړې ده چا تاوان در ورسوي یا په خطا یا په قصده اوس رالی له تا یې معافي وغوښتله ته به معافي ورته کوې که نه ورته کوې معافي د الله رسول فرمایي زما دربار لره زما حوض کوثر به د قیامت په ورځ نه راځي تاسو اندازه ولګوئ عزیزانو دا صفت په موږ کې شته ما او تا خو په هغه خلکو کې شماري چې موږ هېڅ چا ته عفه نه کوو موږ د هېڅ چا مهرباني نه منو موږ د هېڅ چا عذر نه قبلوو موږ د هېڅ چا معذرت چې دی هغه نه قبلوو د الله رسول فرمایي بدترین شخص چې دی هغه دی چې د چا عذر چې دی هغه نه قبلوي که خامخا جګړه راځي جنګونه راځي د کلي و د کلي په مابینځ کې د همسایګانو په مابینځ کې دغه یو توری په یاد لرئ تا لره کله سړی رالی دریم رالی تا لره خود دا سړی رالی چې ما ته معافي وکړه په خدای دې مې قسم یې معافي ورته وکړه که نه د الله رسول فرمایي زما او ستا یوه ذره تعلق نشته د قیامت په ورځ ته خپل کار کوه زه به خپل کار کوم ته دا خپل حوصله دا خپل غیرت دا خپل شجاعت د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په قدمو کې ورته کښېږدئ زما کور له راغلی خطا در څه وسوه غلطي در څه وسوه په قصد د تاوان را ورسوي پر دواړو سترګو معاف یې د الله رسول فرمایي که تا دی معاف کړي الله فرمایي زه تا معافوم زه و تا ته معافي چې د هغه کوم یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي وایي زه چې کله معراج ته ولاړم ما یو ډېر شانداره محل ولیدی یو ډېر شانداره کور مې ولیدی ما جبرئیل امین علیه السلام ته ویل دا کور د چا دی ما ته ویل یا رسول الله دا ستا د هغه امتي دی چا تاوان ور ورسوي چا ضرر ور ورسوي چا نقصان ور ورسوي او هغه معافي ځینې وغوښتله او د معافي ورته وکړله د الله رسول فرمایي د هغه سړي ښایسته بلډینګ کوټۍ بنګله چې د هغه ما په جنت کې ولیدله په ځان کې دا صفت راولي عزیزانو په ځان کې دا صفت راولي دا صفت د محمد رسول الله دی عزیزانو دا د ټولو انبیاو صفت دی او دا د الله جل جلاله صفت دی دا د معافی دا د الله رب العزت هغه عظیم صفت دی چې کله یو سړی و چاته معافي چې د هغه وکړي روایتو کې راځي عزیزان پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وایي زما دوه امتیان چې دی هغه د الله په دربار کې په ګوډو باندې کښېنستل دا یو و الله ته وایي وایي یا الله د فلاني څه زما حق را واخله د فلاني څه زما حق را واخله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي الله ورته وایي چې دی خو شی نه لري زه چې شی در واخلم دا مسلمان دا دویم ورته وایي وایي یا الله زما ګناوي ودته ورکړه د الله رسول فرمایي دغه مسلمان ورته وایي وایي یا الله زما ګناوي واخله د پر غاړې ورکښېږده د الله رسول وژړل ډېره سخته ورځ ده ډېره سخته ورځ ده د الله رسول فرمایي چې دی دا خبر ورته وکړي چې یا الله دا زما ګناوي د پر غاړه کښېږده الله ورته وفرمایي ته لوړ وګوره دی به لوړ وګوري لوړ به د سونې محلونه د سونې ښار د سونې جنت دي الله پوښتنه ځینې وکړي دا د چا دي دی به ورته وایي یا الله دا د کم نبي د کم شهید د کم صدیق دی الله ورته وفرمایي چې د دې قیمت هر چا راکړي دا د هغه دی د دې قیمت چې هر چا ادا کړي دا د هغه دی دی وایي الله نو د دې قیمت څوک تاب لري موږ کله دومره وس لرو موږ خو غریبان یو موږ خو مطلب یو عام مسلمانان یو الله ورته وفرمایي واورئ الله ورته وفرمایي وایي د دې قیمت تر وښیم ته هم جوړېدلی سي د دې مالک وایي چې شي دی قیمت یې څه دی وایي ستا او ملګري ته معافي وکړه دا جنت ستا دی ستا او ملګري ته معافي وکړه دا جنت ستا دی
د الله رسول فرمایي دی و د خپل ملګری ته معافي وکړي الله ورته وفرمایي دیم در لاس ونیسه ته هم ولاړ سي جنت لره صرف پر دا خبره باندې چې تا د خپل ملګري ته معافي چې دغه وکړه څومره لویه خبره د عاجزانو په مټ کې غیرت ستا شجاعت ستا دلاوري ستا لیکن په مټ کې د معافۍ ماده چې د هغه نسته عاجزانو زموږ په مجلسو کې دا نه ویل کېږي والله که د خدای له راسه خلاص کړي دا نه ویل کېږي چې والله که د محمد رسول الله راسه خلاص کړي دا نه ویل کېږي چې د اسمان د خوا غږ راته وشي والله که دې پرېږدم دا ولې عزیزانو هغه وجه دا ده چې زما او ستا ایمان ناقص دی زما او ستا ایمان کامل نه دی زما او ستا ایمان اکمل نه دی کامل او اکمل ایمان چې سړی ونه لري د هغه دپاره دا معمولي خبرې چې د هغه د نجات سبب چې د هغه جوړېږي نه نو د الله رسول فرمایي بدترین سړی هغه دی چې تنها اوسیږي تر دې لا بدترین سړی هغه دی چې غلام وي تر دې لا بدترین سړی هغه دی چې هغه مهمان نوازي نه لري تر دې لا بدترین سړی هغه دی د الله رسول فرمایي چې هغه د چا معافي نه قبلوي د چا معذرت نه قبلوي د چا عذر نه قبلوي دا یوه خبره زده کړئ عزیزانو الراحمون یرحمهم الرحمن د الله رسول فرمایي که په دنیا کې تا پر چا رحم وکړي په آخرت کې به الله پر تا باندې رحم وکړي د الله رسول فرمایي وایي که چیرې د قیامت په ورځ به اعلان وشي وای هغه خلک دی ولاړ سي جنت لري دی ولاړ سي چې د کم چا پر الله باندې حق دی ټول به شاوخوا سره وګوري چې د چا حق دی او څه حق دی څه حق ور باندې لري بیا به غږ وشي یو سړی نه ولاړېږي بیا به یو ملایکه اعلان وکړي هغه سړی دی ولاړ سي چې په دنیا کې یو مسلمان د الله په خاطر معاف کړی دی هغه دی ولاړ سي بغیر د حساب بغیر د کتاب جنت لره